رونو کتونکو الله تعالی سره د ما د دواړو جهانو خوشحالی نصیب کا او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک اقوال او خبرې ملغلرې دي او بلکې ملغلرې څه معنی لري د مبارک یو خبره دا د دغه جهان نه د اوچتو اوچتو قیمتي شیانو نه قیمتي دو د مبارک په مختلفو موقعو باندې داسې د خپل امت د خیرخواهۍ دپاره او د خپل امت ته د خیر رسونې په نیت باندې فرمایلی دي چې یاره په دغه ځای کې جنت واجب شو دغه ځای کې جنت واجب شو مطلب یې چې لازمي شو جنت چې څوک دا عمل وکړي جنت د ده دپاره لازمي شو واجب شو یعنی لازمي شو ضروري شو خامخا به دی دغې جنت لا وردرومي ابو داود شریف یو حدیث مبارک دی سردار دو جهان احمد مجتبی جناب محمد مصطفی علیه التحیة والثناء وعلیه الصلوات والسلام مبارک فرمائی چې څوک دا کلمه ویي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد علیه الصلاة والسلام رسولا دا کلمه چې څوک هم ووایي او دی په خپل زبان باندې د هغې ورد وکړي او ویې وایي الله تبارک وتعالی به دغه انسان لا په دې وینا د دغې کلمه باندې جنت واجب او لازم وګرځوي محدثینو بیا لیکلي چې دغه څه مطلب دا کلمه خو بار سړی جنت پورته واجبي اچھا نه رضیت بالله ربا چې یو انسان دا وایي چې زه په دې باندې راضي یم چې الله دې ما رب دی زه په دې راضي یم د الله طرف نه چې څومره تکالیف پیښیږي څومره څه پیښیږي زه په دې باندې راضي یم چې الله دې ما رب دی او الله پاک دې ما معبود برحق دی وبالاسلام دینا محدثین فرمایي چې دغه کلمې دا مطلب دی چې یو انسان دا وایي چې زه راضي یم او زه بالکل په دې باندې خوشحاله یم چې اسلام د ما دین دی نور دینونه د ما دین نه دي د اسلام کوم احکامات دي دا احکامات په نورو احکاماتو په نورو خبرو باندې اعلی ګڼي ارفع ګڼي اوچت ګڼي په دا باندې راضي وي چې اسلام بهترین دین دی او اسلام طریقې د تمامو طریقو نه اوچتې طریقې او هغې باندې د عمل وي وبمحمد علیه الصلاة والسلام رسولا او دا وی چې زه په محمد علیه الصلاة والسلام په دې رسالت او په نبی والی چې دی د مونږ نبی دی او د مونږ رسول دی زه بالکل په دې باندې راضي یم څه مطلب یعنی د حضور علیه السلام هغه طریقې د حضور علیه السلام مبارک هغه راوړی دین هغه راوړی طریقې هغه به د تمامو طریقو نه دی اوچتې ګڼي او په هغې باندې به دی عمل کړي دغه انسان دپاره حضور مبارک فرمایي چې جنت واجب شو رونو ډېرې ښکلې خبرې دي راځئ چې دا کلمه ځان سره ییم او ورسره د دې چې کوم مقتضا ده دا کلمه او دا حدیث او دا جمله چې موږ نه څه غواړي همغه ورسره په خپل زړه کې منوم او همغه ورسره په خپل عمل په شکل کې هم راولو یو دا موقع دویمه موقع حضور سرور دو عالم احمد مجتبی جناب محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک یو صحابی دی حضرت سیدنا حنظله رضی الله تعالی عنہ دی مبارک فرمایی دا حدیث مبارک د مسند امام احمد چې دی حدیث یو مشهور کتاب دی هغه دا رانقل کړی دی حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایی چې څوک 15 وخته مونځ وکړي او په پابندۍ سره مونځ وکړي دا نه چې 2 منځونه کړي او 3 ته قضا شوي نه په پابندۍ سره دی مونځ وکړي په پابندۍ سره دی هغه ادایګي وکړي او بیا دی مبارک فرمایی چې رکوع په صحیح طریقه باندې وکړي سجدم په صحیح طریقه باندې وکړي او د مانځه تمام هر څه په صحیح طریقه باندې ادا کړي او بیا دا انسان ووایي ځان سره چې دا منځ دا عبادت دا د الله طرف نه چې موږ ته راغلی دا حق دی او دا پرختیا دی او دا صحیح دی او د دغې کونه چې دی دا ضروري دي او لازمي دي حضور مبارک فرمایي چې دغه انسان ته به الله تبارک وتعالی جنت واجب وګرځي کوم انسان ته چې 15 وخته مونځ په پابندۍ سره کي رکوع او سجده یې صحیح وي او داسې ټیک وي او ورسره په خپل وخت باندې کي نو مسند امام احمد دا حدیث را نقل کړی چې حضور مبارک فرمایي چې دغه انسان دپاره هم جنت واجب او لازمي شو رونو څومره مختصر او بهترین اعمال دي مونږ تاسو له پکار دی چې په دې کې دلچسپي واخلو دا نه چې په یو غوږ باندې واوره او په بل باندې هغه خبره وباسه نه دا خبر یادول پکار دی داسې یادول پکار دی لکه څرنګه مونږ تاسو لا د هغه یو ډاکټر صاحب مونږ ته یو دوايي ولیکي هغه دوايي د مونږ نه هېرېږي په خوراک او په هغې په ادایګۍ کې او که نور داسې ځینې
پرهیز څوک راته وښیي هغه پرهیز موږ ښه په کلکوالي سره کوو. موږ له هم پکار دی چې دغه خبرې هم موږ په صحیح طریقه باندې د زړه نه او په کلکه طریقه باندې ادا کو. هله به د موږ تاسو دپاره د حضور علیه السلام مبارک د جنت د واجبېدو دا ټکی ما او تا ته ثابتېږي او ما او تا له بیا الله را نصیب کوي. الله د موږ تاسو له په دې حدیثو باندې پوره عمل راکړي.